ویڈیو آخر تک دیکھے، لائک کرے، شیئر کرے اللہ کے رضا کے لیے۔ یہ سورت کا نام ہے ممتحنہ، 60 نمبر سورت یعنی 56 نمبر سورت یعنی 60 نمبر سورت، اور آیات نمبر ہے یعنی 1 سے لے کر 6 تک بھی 1 نوالے تر 6 نمبر آیات پورے دے ویڈیو جوڑا شوی دا، اور اردو کے پختو کے دوڑوں کی ترجمہ، پشتوں میں بھی اردو میں بھی دونوں میں یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کراچی لانڈی توحید آباد کالونی، نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد۔ مفتی سعید شاہ صاحب بن مولانا محیب اللہ شاہ صاحب دامت و برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت تے، ترتیب کی 56 نمبر صورت تے، او نزول کی یو نوی دے رستو دا سورہ احزاب نراغل دے۔ دی صورت کی او خاص واقع تک اشارہ کئی، او مقصد ادا دے چی تاسو کافر سرا ملگرتیا مینا محبت مساتای او اغی سر لین دین تعلق واسطہ ہم مساتای۔ مکینہ یوا وینزر آغلی و مدینی تا سارا نومیو، نبی علیہ السلام خدمت تا حاضر شوا، نبی علیہ السلام ورطا فرمائل تسنگر آغلی اسلام دی راوڑے دے دے وینا، ہجرت تے کڑے دے وینا، بیا سب غرض راغلی نو دیویل زماس ضرورت و حاجت و ذکر راغلی۔ مدینہ کی یو صحابی دے حاتب بن ابی بلتعا، دا وینز سارا دسر ملاوشوا، دولا لس دینار ورکڑ، یو جامعی ورکڑا، یو خط ولا ورک پٹ جدا مکی تویسا۔ دا چکلا واپس روانہ شوا دا مدینینا مکی طرف تا، نبی علیہ السلام اللہ خبر ورکو، یوزے ورطا یاد کو روزہ خاخ، دا دا مدینینا 12 میل لرے دے۔ نبی علیہ السلام حضرت علی ورسر سلور مرگری نور دا روان کرل چپلانی زیت تاسو کل اور سای دغل تا بدا زنانا روانی، او دا اولٹوئی دینا خط واخلی مال روڑی، دا غزیت چکل حضرت علی او دا ملگری اور سیدل، نو دا سارا وینزا اسمان سور روانوا، نو دی قسم خوڑا چی ما سر خط نشتا دے، زانی ناغرزا کو حضرت علی تور راو استا وی شابا خط راو باسا گنی سردن ووم، نو دی منی حیبت راغی پا یرشوا نخبلی کونسائن خط راو استا او حضرت علی لے ورکو۔ دا خط چکل حضرت علی نبی علیہ السلام سنگ تراوڑو، نبی علیہ السلام دا خط اولستلے شو پڑاو شو، نو آغی کی دا لکڑیو دا مکی خلقو زان تیار کئی، دا مدینی خلق نبی علیہ السلام دا ملگری تاسو منی حملی ارادہ لری زان ورطا تیار کئی۔ نبی علیہ السلام حاتب راو گوختو چی دا تاولی کڑی دی، دو ویل چی یا رسول اللہ چرتا کفر ندے کڑے، شرک میں ندے کڑے، نفاق میں ندے کڑے، خوالتا زما کورانائی دا، زما مور دا، زما مال دے، زما سامان دے، غرض میں داو چی داغی حفاظت ہوشی، او دا مکی خلق ورطا نقصان اونرسی، زمال دا نور سک عزیزان نشتے، نو زکم دا خط لکلیو چی دی من احسان ہوشی، او دی زما دا کورانائی حفاظت ہوکی، بل سا غرض مقصد میں نو۔ نو حضرت عمر اویل یا رسول اللہ اجازت راگا جی سر دین والوزم دے ماتا منافق کاری، نبی علیہ السلام فرمائی نا دا بدر صحابی دے، او اللہ دا بدر صحابہ تا ہر سماف کری دی۔ نو دا آیتون اللہ راو لے گل، یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا منی وی عدوی دشمن زما،
وعدوکم دشمن خپل اولیاء دوستان ملګری تلقون الیہم بالمودہ ورزوی تاسو دیتا دوستانا مینا محبت وقد کفروا او دی کفر کړي دي بما دهغی جاکم چراغل دے تاسو تا من الحق پورا بیان من الحق حق قرآن دین اسلام یخرجون الرسول و ایاکم وستل دے نبی علیہ السلام او تاسو کین پیغمبر وستل دے تاسو یم وخگلیه یا یخرجون اباسی یخرجون الرسول و ایاکم اباسی پیغمبر او تاسو ان تؤمنوا بالله ربکم زکه چې تاسو ایمان راوړل دي پر الله چې رب تاسو دي ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچرت تاسو وتلی د پاره د جهاد بلار زما کې وابتغاء مرضاتی د پاره د لټولو رضا منتیا زما تسرون الیہم بالمودہ آیا پټ ورزوي پټي ساتي دیتا مینا دوستانا وانا اعلم او زخبهيغم بما بهغي اخفيتم جتاسو پټوي وما اعلنتم حقا جتاسو ظاهروي ومن يفعله منكم چاچدا کارو کو تاسونا فقد ضل سواء السبيل یقینا ده خطا شو د سبیلارنا يثقفوكم کچر توس برشید دی تاسو باندې کده دی کافرو تاسو ورته خطونه لګای مینا محبت دوستانه ور سره ساتي یارانه ور سره ساتي یثقفوکم کده دی وس برشید تاسو باندې یکونو لکم اعداء نشیبا تاسو لرا دشمنان ويبسطوا الیکم ایدیهم او خوارب کی تاسو تخبل لاسنا یعنی تا منی لن کوي تا د مرین نسی تا وجنی والسنتهم بالسوء او جبید دی په بدای سرا بدی لري کنزل درته هم کوي وودوا لو تکفرون او غواړي کا چې تاسو کافر شئ کافر خدا غواړي چې تا ځان سره کافر کی او تور سره دوستانه ساتي لن تنفعکم ارحامکم هیڅ چری فائدہ بدرن کی تاسو ته خپل ولی استاسو عزیز ولی استاسو ولا اولادکم نا الواد استاسو یوم القیامتی پرز د قیامت یفصلوا بینکم بیلتون مرا ولی پمن استاسو کی الله تابیدار به جنت تبوزی بېمان کافر به جهنم تبوزی والله بما تعملون بصیر الله په هغه چې تاسو کوم کارونه کوي لیدون کې دي قد كانت لكم اسوه حسنه یقینا دیتا سلرا اسوه حسنه طریقه خیستا فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام ته وګورئ داغه طریقه زده کوي واخلئ والذین او حق کسان معه چې سره ددو اذ قالوا لقومهم کله چې دی ویل خپل قوم ته انا براء منکم براء منکم یقینا منگا بیزار یو تاسونا یقینا منگا بیزار یو تاسونا ومما او دهغنا تعبدونا چې تاسو را بلای من دون الله بيد الله نا کفرنا بكم من انکار کړه دې تاسو وبدا بیننا وبینکم العداوه والبغضاء او ظاهر شوه دې سرګن شوه دې پمین زمن پمین تاسو کې دشمنی او بغض حسد ابدا ہمیشہ حتی تردی تؤمنو چې تاسو ایمان راوړی بالله الله باندې وحده یوازی ابراهیم علیہ السلام خپل قوم ته خپل پلار ته سوی چې من تاسو نه بیزار یو او تاسو چې چا بندگی عبادت کوي داغینه هم بیزاری او من تاسو انکار او کفر کو زمنګ او تاسو ترمن دشمنی دا بغض او حسد دی چې سو تاسو الله من ایمان نه راوړي الا قول ابراهيم لابيه مگر وینا د ابراهيم عليه السلام پلار خپلتا ها دې کې د ابراهيم عليه السلام تابعداري مکوي لا استغفرن لك خامخا بخنه بغواړم تعالی را رستو تیر شوی د ابراهيم عليه السلام پلار له بخنه غواړي الله زما پلار وبخي دې خطا شوی دی او بیا سوره توبه کې راځي
فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. کله چې ابراهیم علیه السلام ته دا خبره څرګنده شوه چې پلار به جهنمی بدبخت دی ایمان نه راوړي، نو بیا ته ابراهیم علیه السلام بیزاری ظاهره کړه، بیا ول استغفار نه کو. نو حاتب ته الله دا وی چې ابراهیم علیه السلام طریقه اختیار کا، ته زما مور دا، زما کور دی، زما بچی دی، چې دا کافر هغه ته نقصان ونه رسي، ځکه ورته جاسوسي پټ خط لګي. ابراهیم علیه السلام ته وګوره، هغه سوې ان براء منکم، من تاسو نه بیزار یو. الا قول ابراهیم لابیه، مگر وینا د ابراهیم علیه السلام پلار خپلتا، خامخا بخنه به وغواړم تعالی را، وما املکو اختیار نه لرم، واک نه لرم لکه تعالی را، من الله د عذاب د الله نه، من شیء ذرا، الله د عذاب نه تا نشم بچ کوله. ربنا ای زمونږ ربا، علیک توکلنا، تا باندې باور کو، ځان سپارو، و الیک انبنا، او تا ته واپس کیږو، و الیک انبنا، او تا ته راځو، الیک انبنا، ای الله مونږ تا ته راځو، و الیک المصیر، او تا ته واپس کیدل دي د هر چا. ربنا ای زمونږ ربا، لا تجعلنا فتنه، نګرځئ مونږ کمزوري، فتنه امتحان آزمائش، للذین کفروا، پر د کافرو، اے الله من کافرو مخیتا مغلوب نکی، کمزوری نکی، دی من من مسلط نکی، بیا برا سره خلق خاندی او کافر بدا خیال کی چې زمون دین یهودیت عیسایت دا غوره او بهتر دی، زکه من غالب شو. ربنا ای زمون ربا، لا تجعلنا، مگر زئی منگا، فتنه کمزوری، للذین کفروا، کافرانو تا، واغفر لنا ربنا، بخنو کی منگتا ای زمون ربا، انک انت العزیز الحکیم، یقینا تو ضرور حکمت والا. لقد کان لکم فیہم، یقینا دا تاسو لرا پدی کی، اسوۃ حسنہ، طریقہ بہترا غورا، لمن پارد حغچا، کان یرجو اللہ والیوم الاخر، چی امید لري د الله د ملاقات او د ورځ رستنی. ومن یتولا، سوک چې راوختی ده، سوک چې واوختی ده، یا ومن یتولا، چا چې دوستانه وکړه دی کافرو سره، فإن الله هو الغنی الحمید، یقینا الله بے حاجت دی سائل شوی. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।